دبڑو کوالی نمی جن سنا آشنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دے 55 نمبر 57 نمبر آیت تے د بنی اسرائیلو حال احوال دل تروانو او په اغوی باندې د الله غ انعامات یادګرانه وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زبان مبارک باندې چې اے پیغمبر ته دی بنی اسرائیل ته وای د يهودو ته کم چې مدینه منوره سره خوا کې آبادو چې تاسو ولې کفر کوئ تاسو ولې انکار کوئ د قران مجید نه حالانکه تاسو باندې کم ذات چې احسانات کړی دي هغه ذات د محمد علی السلام پیغمبر را لېږلی دی هغه ذات دا قران را لېږلی دی او د هغه ذات تاسو باندې څومره احسانات دي تاسو هغه ولې هېروئ نو په بنی اسرائیل باندې مختلف انعامات احسانات په هغه کې یو احسان دی آیت کې الله ذکر کوي بلکې دو احسان یو احسان داو کله چې د بنی اسرائیل د بحر قلزم نه اغه صحیح سلامت وختل او فرعون او هغه الله تبا کړو غر کې کړلو نو هغه طرف ته چې کم میدان او هغه په وادي تیه باندې مشهور دی وادي تیه اوس ورته نن سبا وادي سینای نوم ورته وای سینای دغه زه ته دی لاړل نو موسی علیہ السلام تورات راوړو دي ته بیان کړه پاغي کې یو حکم داو چې دې سره خوا کې دې میدان سره فلسطین او شام دغه دوه علاقې د مخ کې یو ځای اوس ورته فلسطین او شام جدا او مخ کې یو علاقه وا په شام باندې بادا یادېدل نو هغه کې یو حکم داو چې ای بنی اسرائیلو تاسو باندې الله تعالی جهاد هم فرض کړه دلته خوا کې یو قوم آباد دی هغه ته عمالقه ویل شي قوم عمالقه او ډیر لوی طاقتور خلک لوی لوی وجودونه نو دې ته دا حکم راغلی چې تاسو به دې سره جهاد کوئ نو چې کله جهاد وکړي د فلسطین علاقہ او د شام دغه خولي شنا علاقہ دا به تاسو ته علم ملاويږي د دې هوار صحرا میدان نه بهله وځي نو بنی اسرائیل هغه کمزوري خلکو نو موسی علیہ السلام ته وای فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون په دې امتحان کې پیل شول موسی علیہ السلام ته وای مونږ خو جهاد نشو کولای نه د جهاد په چل باندې پیګو نه د جنگ په چل باندې پیګو تلړ شه او ستا رب دی لاړ شي الته د جهادو کې هغه علاقه د فتح کې مونږ مترهغه وخت پورې ناستیو نو دومره بیکاره خبرې پیغمبر ته کړې ده دا د موسی علیہ السلام صحابه مثال کمزوري خلکو او زمونږ د نبی علیہ السلام صحابه اسمر لوی خلکو د دې خبرې نه پته لګي یو ځل د غزوه بدر موقوا نو د جهاد د لپاره تیاریو پیغمبر علیہ السلام خود مکی مکرمه نه ځان سره ډیر مهاجرین راوستیو خدا انصار مر سره د جهاد په میدان کې ولاړو خو پیغمبر علیہ السلام بار بار مشوره غوښتله چې آیا د غزوه بدر د جهاد د کافرانو سره جنگ وکړو او کوونکو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دوه ولا مشوره ورکړي چې د الله رسوله جهاد کو زکه وسی ضرورت ته خو پیغمبر علیہ السلام بیا هم आवाज کول صحابه وتا نو د نبی علیہ السلام مطلب دا چې دلته راکم انصار دي کم چې قربانه خلق دي دیزه خلق دي اسنه دوی دا بد وګڼي نو د دوی طرفه یو صحابي سعد ابن عباده رضی الله عنه سعد په نوم باندې دغه رنګ یو بل صحابي د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ نو هغه ورته فرمای اے د الله رسول سعد ورته فرمای اے د الله رسول استاد زمون انصار طرف ته اشاره ده قسم په الله کته چرته مونږ ته حکم کې چې د خپل اسونه په دې سمندر باندې ورواچوا مونږ به د خپل اسونه په سمندر باندې ورواچو یعنی استاد خبره مونږ شاته کی ګنا بیا ورته مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمای او ورته اے د الله رسول وی
مونږ هغه خلق نه یو لکه د موسی علیه السلام چې کم ملګری او خپل موسی ته وی چې فذهب انت وربک، نه بلکې اې د الله رسوله مونږ بستا مخې تم جنگیږو او مونږ بستا شا طرف تم جنگیږو، مونږ بستا خي طرف تم یو، مونږ بستا ګس طرف تم جنگیږو، خو صرف ته امر کوا. نو نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو، د خوشالۍ نه مخ هغه تک سور شو. نو یو د نبی علیہ السلام صحابه، یو د موسی علیہ السلام هغه اصحاب. خو به هر حال دی وجنه د نبی علیہ السلام چې کوم صحابه تیر شوي دي هغه ته الله تعالی د رضی الله عنه هغه سرټیفیکیټ ورکړی دی د رضامندۍ. به هر حال دی ورته ویلي موسی علیہ السلام ته لاړ شه، استاد رب دی لاړ شه، موږ خو جهاد نشو کولی. نو د دې په دې فیل کېدلو کې او په دې هغه ناکامۍ باندې الله تعالی 40 کاله دوی په دې میدان کې او په دې صحرا کې هغه مقرر کړل او دلته ورته ویل 40 کاله به تاسو د دې ځای نه وځي، د دې ځای نه وتل د دې وادي تیه د دې میدان نه د دې صحرا نه وتل په دوی باندې حرام شو. ورته وی 40 کاله به تاسو دلته اوسېږئ، د دې ځای نه به نه وځي. نو په دغه ځای کې دوی دا یو قسمه د الله غ سزا و دوی ته دا میلاو شوله. چې کله دوی 40 کاله دلته تیرول نو دا خو هوار میدانو واړه واړه بوټي پکې وو، لکه صحرا چې کوم بوټي غټې غټې ونې پکې نه وي، اوبه پکې نه وي. نو دوی ته د 2 سیزونو ضرورت و. یو ورته د سوري ضرورت و، ځکه کورونه خو نه و، بنګلې نه وي، ونې بوټي باغات هم پکې نه و. نو د سوري ورته ډېر زیات ضرورت و، ځکه صحرا وه، نور به چې راوختله ډېر زیات سیزل به یې کول. او دویم ورته د خوراک سکاک د اوبو ضرورت و. نو الله د دوی دا دواړه ضرورتونه فی سبیل الله پورا کړل. یو دا سحر به چې نور راختو په دوی باندې یو سپینه وریځه براغله، او دا زمونږ چې کومې وریځې دي دغه رنګې وریځه نه وه، یخه وریځ به وه. د هغې به چې په کوم ځای سور هغه به یخ و، لکه پکې ته به ضرورت نه و، دومره یخه وریځه وه. نو الله پې دغه انعام وکړو چې سحر به نور راختو هغه وریځه به راغله، چې نور به پرې وتو هغه وریځه به واپس لاړه. دا خو د هغه ګرمۍ مسله الله حل کړه. دویمه مسله د خوراک وه. د خوراک دا و چې دوی ته به سحر بچ راوختله د نور راختلو نه وړاندې دوی ته به الله تعالی 2 سیزونه فری ورکول. یو دا من ورته ویلی شي. من 2 معنی دي. موږ ورته عام طور نن سبا دا پیرني ورته وایو، کیر او پیرني چې ورته وایو. داسې مزیدار کیر او پیرني به دوی ته تیاره په پلیټونو کې وه، ابه ورته میلاوېده. او دویم ورته مړزان به تیار میلاوېدل. دا پیرني به ورته څنګه میلاوېده، دا کیر او دا مړزان به ورته څنګه میلاوېدل. نو دې باره کې یو روایت دا دی چې تیار پلیټونو کې سر به راپاسېدل، کور مخې ته به تیار کیر بم پروتو او دکه رنګې د مړزان بم پراته. دویم روایت دا دی دلته واړه واړه بوټي وو. نو دې بوټو ته چې دوی به د شپې وده شول، سحر به چې راپاسېدل دې بوټو د پاسه به دا کیر او دا پیرني دا به تیاره پرته وه. یو روایت بل هم راځي، هغه وایي چې دا په دې بوټو کې چې دا کومه پیرني وه دا اصل کې دا خریړي و. نن سبا چې ورته مونږ دا خریړي ورته وایي خریړي، الان کې هغه اعلی خریړي ډېر زیات ګرانه وي، 4-5 هزار روپۍ باندې کیلو وي. نو بعضې وایي چې دا خریړي به سحر وختي په دې بوټو کې راختل، دوی به هغه راشلول او هغه به یې خوړل. او دویم به ورته هغه تیار مړزان میلاوېدل. نو ګوري نن سبا انسان ته په خوراک کې د 2 سیزونو ضرورت وي. یو ورته د خوږ سیز ضرورت وي، او دویم ورته داسې د نمکین سیز ضرورت وي، ترسکونو. نو الله تعالی خوږ سیز هغه ورته کیر دغه من او منې ورته برابر کړه، کیر ورته الله تعالی خوږ برابر کړه، او مړزان دا ول الله تعالی ترسکون سیز برابر کړه. نو دی وجنه د انسان فطرت هم د 2 سیزونو ته ډیر زیات متوجي وي. نو دا ورته الله برابر کړه. درېمه خبره هغه د اوبو وه، ځکه دوی د سوري مسله حل شوله، د ګرمۍ د خوراک مسله حل شوله، خو اوس اوبه نه وي. نو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړ، وروسته آیت کې به راشي 2 آیت وروسته موسی علیه السلام ته الله حکم وکړ دا مخامخ کاڼی دی، دا په دې عصا باندې په دې کونټۍ باندې وه، د هغه کاڼي نه الله 12 چینې روانې کړې، ځکه دا 12 قبایلو 12 قبیلې وي. نو د هرې قبیلې دپاره چې دوی بیا جنګ جګړه نه کوي، نو دې وجې نه 12 چینې الله برابر کړلې. هرې قبیلې خپل طرف ته چې دغه چینه برابر کړل، یو لختې تېنه جوړ کړو، د هغې نه به دوی اوبه وڅکلې. نو 40 کاله دوی دلته پاتې شوي دي. نو د هغې ذکر الله کوي، وظللنا مونږ سورې وکړل علیکم په تاسو باندې الغمامه د هغه وریځې، وانزلنا او مونږ نازل کړل علیکم په تاسو باندې المن هغه من مراد هغه پیرني او کیرو، یا داسې سکریمانو په شان دا نرم سکریم چې څنګه وي پول کې والا سکریم، دغه رنګې تیار نرم سکریم به
والسلوى او تیار مړزان الله دا ورته برابر کړل کلو نو الله فرمای موږ ورته ویل کلو تاسو خورئ من طیبات هغه پاک سیزونه ما هغه رزقناکم چې موږ تاسو لکه رزق درکړی ګوري دلته الله وای خوراک کوي خو خوراک څنګه کوي من طیبات پاک سیز خورئ نو کاروبار چې کې یا ځان له خوراک برابرې یا بچو له خوراک برابرې پاک سیز به برابرې ځکه دا د الله حکم دی ګنده خوراک حرام خوراک په دروغ